أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستكبر تكبر فرعون هو وجنوده او اغسر الاخكار داغو في الارض بمخدز مكة بغير الحق فنا حقا وظنوا انهم الينا لا يرجعون او دا يقيني نو جمنت مخامخشي فاخذناه وجنوده فنبذناه في اليم پس گیر کړل مونږه فرعون او لخر داغو ډوبم کړل په دریاب کې فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وګوره څنګه شو انجام د ظالمانو وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار او دی مشران کړه د هغه خلکو چې اور ته بلنه کوي ويوم القيامة لا ينصرون او پر ورځ د قیامت بر دی مددونه کړی شي وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة او په دنیا کې هم لعنت ورپسې شو ويوم القيامة پرز د قیامت هم من المقبوهين دی بد ذلیل خلقنی ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى او پتاکی سره ورکړو موږ موسی عليه السلام ته ښکارا کتاب او پس دا غینا څومره هلاک کړل موږ اهل زمانہ بصائر للناس د پارا د سوچ د خلقو وحدن او د هدایت ورحمتا او د مهرباني لعلهم يتذكرون چې دا خلق سوچو کی الله په کوئی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرعون موسی علیہ السلام ته وی واني لاظنه من الكاذبين زما پتا باندې دا یقین دی چې ته دروغ وې دا ته چې کوم خبره د الله د ذات مبارک کې په دې باندې زما یقین نه راځي ولی ما تاسو ته خبره کړې و چې فرعون ډیر زیات بی ادب انسان او هغه څوک چې بی ادب وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه دی وی واذا فاتك الحياه ففعل ما شئت دا انسان نه چې حیا لړه ادب ته لړو بس چې سکه نه غتی کوي داغه نه سکه نه غتی کوي داغه نه ایمان اوته نو پاغه کې ایمان پاتې نشو فرعون یو ورځ ویناس په خپل دربار کې وې د بار نور وړبې دو نو فرعون ودوي چې مانانتا څوکي نه د بار نه ولاغه आवाज ورکړي چې عجیب خدای د تمبې نه خو دې خو څوکوینه نه د خدای داوي کې نو د اروان خلق چې دی کنه یو بل پیژني دو پیژند د شیطان دی نو دا راځه شنه او به پیژند راځه شیطان دن نراغي کیناستو وسره په فرعون ودوي چې را زما خدا خیال دی چې په مخ د ازمکه به زماستانه رزیلان نور نی امام قرطبي سي په تفسیر قرطبي کې لیکي خو ستاسو خیال لشته یو دی چې وشته زماستانه هم شته هغه ودوي چې څوک دی وی چې حاسد هغه انسان چې بل سره حسد ساتي هغه انسان چې د بل سره کینه او بغض ساتي هغه زماستانه سیوا رزیل له او الله پاک ګوته زما واستانه سیوا سزا ورکړي الله پاک وی واستكبر هو وجنوده ځان لوی وګړو هو د فرعون وجنوده او لخرو ددو فی الارض بمقدس مکه بغیر الحق پنا حق سکارې کړو سکارنامې کړو اسی هم نو او د اغینه باوجود ځان لوی وګڼو الله وی ولی وظنوا انهم الینا لا یرجعون ځکه چې دا یقین راغلی و چې موږ واپس اون ګرځو بعضې وخت کې الله پاک په انسان باندې یو داسې احسان او داسې اکرام وکړي چې د انسان نه پې ځان روک شي دی ویل که یمه خو بس زیمه زما نه ماسې وابه څوک پیدا شي او بعضې وخت کې د یو انسان د هغه طاقت او د هغه ظلم په وجه باندې زمونږ هم دا ګمان راشي چې داسې به هم څوک پیدا شي چې دی بګیر کړي الله وی ما د سری دا خو ما دل صرف او صرف ټیم ورکړی دی اوس به ټیم برابر شي بیا به دې زمانه سر مونړه کوي دا الله پاک وی فرعون دا عمل په دې وجه باندې کوو چې د فرعون دا خیالو چې انهم الینا لا یرجعون دی به موږ ته
واپس نشي چې موږ ته حساب کتاب والو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی ای زما امتیانو د یوې خبرې خیال وساتئ، زما د راوړل شوي دین او زما د احکاماتو دومره خیال وساتئ چې په ورځې د قیامت باندې زه بیا ستاسو شفاعت وکړم، زه ستاسو نه انکاري نشم. ولې؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله دا اختیار ورکړو د دوو خبرو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام که ته غواړې ستا نیم امت زه بغیر حساب کتابه بخم، او که ته غواړې نو تاله د شفاعت مقام در کوم. په دې دواړو کې یو خوښ کا، یا د نیم امت بیډزې بیډوزې بخمه او یا تاله د شفارس اختیار در کوم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته خدای پاک نه امت را نه بخا، بس مال د شفاعت هغه اختیار راکړه چې زه شفاعت وکړم. ولې؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رحمت لله العالمین، پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما یو داسې امتی به وي چې هغه د په هغه غرض باندې زما د شفاعت ضرورت دي، او الله به ګوي ما خو د لنیم بخله دی نو خو ستا سره اختیار نشته. او مفسرین وی دا به څوک وی دا به هغه کس چې د جمعې سنت نه کوي، نو وی دی به په پولیس ورات باندې په خړپو سوزي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به تخکته ولړی ګوري به وته چې د جمعې د سنتونو تختی تلواری په خو چې کله دوه رکعاته فرض وکړي کنه دی وی دا ما لوی مړانه وکړه او بس په منډه شي. نو دغه کس چې کوم دی چې کله پولیس ورات باندې ځي نو دی په خړپوسو باندې لکه د ماشوم په شان دی، بس وی به دا دی را پرېوته دا دی را پرېوته. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دک ځای کې دته ولاړي او ګوري به وته او وی به خدای پاکه زما دی امتی باندې رحم وکړي، زما دی امتی باندې رحم وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله وی خدای ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ستا سنت نه دی کړي، دا زه چې وسره کوم عمل کوم دا ستا د سنتو په وجه نه کوم، زما فرض یې کړي دي خو ستا سنت یې نه دي کړي، او دا دواړه لازم ملزوم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ورته یو خبره کوي چې خدای پاکه بس دله دا سزا کافي ده، دا دې چې په دې کوم خړپوسو باندې روان دي کنه دومره رحمت لله العالمین. وی چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبی بیانو په سوره احزاب کې به مونږ ته راشي په اخره روکو کې د نفقې سوال یې ترې وکړو. نو نفقه دا سنت طریقه ده او نفقه د خاوند نه ښځه غوښتي شي چې بای ما ته مشکلات دي ماله نوکره ونیسه، کچرې د خاوند یې وسي، کچرې د هغه وسي ښه کپړې دې نه غوښتي شي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کله بیبیانو وغوښتې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خفه شي او بالاخانې ته دې وښودو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دوه صورتونو کې بر شت ته ختلی، یو چې زخمی شو یو ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټکر ووهده راوغورځېد زخمی شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بر وخوت، او یو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه د هغې 9 بیبیانو چې خدیجه بیبي پکې شامله نه وه هغه وفات شوې وه، ورته وی ګوره حضور الله وی داسې ځمکه مې دله درکړه لم تطئوها در به کوم دله چې تا به پې اړو اس نه ځغلولی و، هغه د خیبر ځمکه وه چې بس خیبر د لم در کوم نو چې کله خیبر مسلمانانو له په لاس راغې نو مسلمانانو حالت دومره ښه شو چې د مدینې په کوڅو کې به خلکو زکات ګرځه او زکات مستحق به څوک نه و چې زکات به یې ترې اخیستی وي، ای به ورته وي یاره بار یې ولېږه مونږ برابر یو. نو بیبیانو ورته وي ګوره هر یو کور کې د هر یو صحابي د بیبي سره نوکران دي، زموږ دپاره هم څه وکړه که نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به دې خفه شو او ایله یې ته وکړه. ایله دې ته وایي چې یاره تاسو چې کوم دی نو زه به تاسو سره نه میلاوېږم او د هغې اخري حد یو میاشت دی، ځکه چې که یو میاشت کې ډېر خپل قسم نه راونه ګرځېد بس دا باینه شوه، بیا ورته یو طلاق پاتې شو بس کیسه ختمه ده. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اب هغه ځای کې ووایو صرف خبره یې کومه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل امت څومره مینو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو کم 13 ورځ باندې راکوز شو. نو وی عایشې بیبي ورته وی چې حضور تا خو قسم د میاشتې خوړلی دی او زه خو ورځې شمارم، نو خو یو کم 13 ده ورځې څوک شماري د چا چې چا سره مینې نو د هغه دپاره ورځې شماري. زمونږ نه چې څوک بار ملک ته لړ شي
نو موږ هغه ته بیا رزق شمارو به دوره وخت ورته پاتې دی دوره وخت ورته پاتې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زما نه به چې کله عایشه خفه وه نو یا عایشې زه هغه حالت ستا پېژنم چې کله ته زما نه خفې نو ما ته اندازه لګي چې ته زما نه خفې او چې کله ته زما نه خوشحاله یې هم ما ته پته لګي عایشې بیبي ورته وایي څنګه ورته وایي ته چې کله زما نه خفې نو ته چې ما سره خبره کې نو ته وایې زما د ابراهیم علیه السلام په رب قسم زما نیکه یادې ما نه یادې زما نوم نه ما ته پته ولګي عایشه زما نه خفه ده او چې کله ته زما نه خوشحاله ته وایې زما د محمد صلی الله علیه وسلم په رب قسم ما ته اندازه ولګي ای ورته حضور ګرچې دا زما په الفاظو کې وي خو د زړه نه زما مینه تا سره نه کمیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي عایشې ځینې میاشت یو کم د دیر شوي زما میاشت پوره شوه ځینې د دیر شوي ځینې د یو کم د دیر شوي او خیر د ته د مور او پلار سره مشوره وکړه ځکه چې که چېرې تاسو نان نفقه غواړئ زما دنیا سره تعلق نشته نو چې په اسانه باندې آزاد یې کړم چې طلاق دله درکړم عایشې بیبي ورته وایي دې کې ما ته د مور پلار ضرورت نشته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ځکه ویلي چې په ټولو کې کشره وه وړه وه نو هغې وایي چې هسې نه په خپله باندې دا صحیح فیصله ونه کړي شي هغې ورته وایي نه حضور ستا په مینه کې ما ته د مور پلار ضرورت نشته مونږ تا سره هم په دې باندې خوشحاله یو نو مفسرین وایي یو حق څیز کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ولې انکار کوو د خپل امت لپاره چې زما دې امت کې به بله ورځ داسې بیبیانې یا پیدا شي چې د هغې د خاوندانو به دا تاب نه چې هغې له نوکر ونیسي هغې له سره سپین جوړ کړي هغې له تنخوا ورکړي هغې به وایي چې ولې امهات المؤمنین چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړی وه دا سنت دی او زموږ حق دی د خپل امت لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپلو بیبیانو باندې سخته تېره کړه ولې یې ونه کړه بس وایي که ما سره خوشحاله یم په دې لږه تنده کې به سره وخت تېروې د خپل امت د اسانۍ دپاره د خپل امت د سړو د اسانۍ دپاره او د خپل امت د هغه زنانو د اسانۍ دپاره چې هغوی به درس په دې خفه نه شي چېرې زما دا خاوند چې دی دومره کمزوری دی چې دی زما هغه نن نفقه نه شي پوره کولی نو وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام به ورته وي چې خدای پاکه بس دله دا سزا کافي ده چې په خړپوسو د خیر دې ځي خو چې ښکته را پرې ونځي الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دی د فرعون دا یقین و چې انهم الینا لا یرجعون قیامت شته نه فاخذناه وجنوده پس موږ ګیر کو دا فرعون او لښکر یې د فنبذناهم فی الیم یې په اوبو کې م ډوب کو چې هغه اوبه ډوبي د سره څه څیز نه ښکارېدو هغه فرعون چې کوم دی نو د هغه نه ځان په سرو کو په اوبو روکو دا نهري نظام دا فرعون رایستی و چې د خوړ نه به اوبه جدا کړې کندې ته د کندې نه نیر ته د نیر نه لښتي ته لښتي به په پټو کې وګرځولو نو په دې د هغه نه ځان روکو حامان ورته وایي دا نور څوک کولی شي دا خو خدای کولی شي ورته نعوذ بالله خدای دا غلطې مشورې به وله حامان ورکولې نو الله پاک وایي په هغه اوبو کې چې ده په پټو کې ګرځولې وې هغه د ده او د ده لښکر د غر کېدو سبب وګرځېدو ځکه چې الله وایي زما خو هر څه به اختیار کړي زه خو چې ورته وګورم تابعدار به چې زه ورته وګورم د اپې نه به بار وځي فانظر کیف کان عاقبة الظالمین نو وګوره څنګه شو انجام د هغه ظالمانو چې فرعون چې کوم دی د هغه په باره کې میډیکل اوس هم دا وایي چې د هغه لاش لکه د ژوندو په شان دی د هغه نوکونه او د هغه غوښه دا اوس هم غټېږي او سیوا کېږي د هغه نوکونه لویږي هغه له نوکونه علي او د هغه په بدن باندې په هډوکو باندې غوښه سیوا کېږي نو هغې ورسره څه چلي دا غوښه چې سیوا شي نو خو هغه چې کوم دی نو د هغې کې خو وینه خو نه چلېږي پکې چې وینه پکې نه چلېږي نو هغې سره هغه ګله سړه کېږي یا اسخا کېږي نو هغوی پې منګکان را پرېږدي نو منګکان ته نه هغه سیوایي هغه کرپ کروپ کې ته نه وخوري نو هغه سیوا نو د هغه لاش هغه په کیمیکلو باندې واپس پاتې شي ځکه چې الله وي تر قیامته پورې به زه ساتم نو تر اوسه پورې چې کوم دی نو هغه سره هغه ته پې اکه تکلیف میلاویږي چې هغې یې تېنه کټ کوي کرپ کروپ پې کېږي هغه ته تکلیف میلاویږي په دنیا کې ورته تر اوسه پورې الله وي وګوره که نه دې ظالم څه ویلي وو د ویلي وو نعوذ بالله د موسی علیه السلام خدای ما ووجه بس دا غشي را پرېوته بس کیسه ختمه شوه وجعلناهم ائمة يدعون الى النار او هغه مو مشران کړه د هغه خلکو چې هغوی بلنه کوي اور طرف ته هغوی دوزخ ته بلنه کوي و یوم القیامت لا ینصرون
او پر ورځ د قیامت باندې بدی سره هیڅ قسم مدد نه کړی شي. واتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه، او په دې دنیا کې ورپسې لعنت. لعنت څه ته وایي؟ بدګویې ته وایي چې تی په ښه طریقه نوم نه لې، چې څوک د فرعون نوم ولي وایي مړه هغه لعنتي، مړه هغه پلان کې، مړه هغه ډینګ. او خلکو د ښه سړي نومونه ږدي، د فرعون نوم چې ته کافر هم کېنښودو چې فرعون ورته ووایي. ویوم القیامت هم من المقبوحین. مقبوح څه ته ویلی شي؟ بد شکله ته ویلی شي، بدرنګ چې ورته موږ په پښتو کې وایو. په ورځ د قیامت به هم بدرنګ بد شکله یي، عذاب به والي. ولقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اهلکنا القرون. په تحقیق سره ورکړو مونږه موسی علیه السلام ته کتاب پس د هغې نه چې هلاک کړل مونږ ډېر اهل زمانه. د هغې نه مخکې هم مونږه عادیان، سمودیان او قوم د نوح او د لوط علیه السلام دا مونږه هلاک کړي. نوح علیه السلام جلالي طبیعت والا پیغمبر و چې کله چې کوم دی پیغمبر علیهم السلام هغه د بدر قیدیان راوستو او صحابه یې راغونډ کړو، ورته یې ویل دې سره څه چلو کوو. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته د خپل رشتہ دار را پاواله کا او د نور ته خپل پاواله کا، زه په خپل باندې لاول نه شروع کوم او دا نور په دې خپل باندې یوږي غني ټول ما ته پرېدا د دې ټول نه سرونه کټ کا چې په دې کفر باندې لغون ته کې د وو غورځيږي. راګه دې مال د خپل رشتہ دار ستانه ارس قربان. ابو بکر صدیق وته پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیسې به نوالو او کم کسان چې تعلیم یافته دي زمونږ دي کسانو له تعلیم ورکي پرې بېدي. پیغمبر علیه السلام وته عمر دا د نوح علیه السلام مشابه دی. نوح علیه السلام وی ای خدای پاکه لا تذر مپریدا په دې ټوله دنیا کې للکافرین دیاره د کافرانو د دې بیخه بنیادو باسه لرې کا، دا څه د خره زامن دي بربادې کا. نه الله پاک وي طوفان نوح راوسو هېڅوک یې پکې پرې نه ښودو. او دا ابوبکر صدیق چې کوم دی نو دا د ابراهیم علیه السلام په شان دی. ابراهیم علیه السلام یې خدای پاکه ته وله چې کوم دی نو فایده ورکړي چې کوم ستا تابعدار دي او دا چې کوم ستا نافرمانه دي خدای پاک ستا بندګان دي نو بس ته پوه شې کار دی پوه شه. نو دې نرم طبیعت لري. الله پاک ورپسې آیات را نازل کو، والله حکم را ولېږو دا دې ښه ونه کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو ودرېدو سترګو نه اوښکې روانې شوې. وی الله وی چې که چېرې ما په لوح محفوظ کې دا نه ولیکلي چې رایې قابل قبول ده، بس چې رایې تا ورکړه ستا رایې غلط هم وه نو په هغې به تا ته یو نیکي میلاویږي. که چېرې ما دا خبره نه ولیکلې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بغیر د عمر نه مې دا ټول هلاک کړو نو زه به پکې راغلی. الله پاک وی عمر صحیح وي چې کله پیغمبر علیه السلام لبا د بار نه خلک راتو اسلام راوړوله تپوس له د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بیبیانې وې نه هغوی به نوره پرده خو کړې وه خو مخونه به یې ښکاره. عمر رضی الله تعالی عنه یو ورځ راغی پیغمبر علیه السلام یو خبره وکړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته بالکل وکړه. وی دې بیبیانو ته دې ووایه چې دې پرده کې شي، هر قسمه خلک پکې راځي، د بهر نه پکې هم راځي نو چې دې پرده کې شي. نو بیبیانو په هغې بد وګڼل. یا عایشې بیبي ورته وی چې ستاسو په مونږ کې څه کار دی؟ عمر دار دی که خبرې کې ستا په مونږ کې څه کار دی؟ عمر رضی الله تعالی عنه ورته وی چې بس زه ټیک ده نو. وی پاڅېدو او چې پاڅېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اشاره وکړه چې راشه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د وحی اثار رال. الله پاک وی حضور بیبیانو ته دې ووایه او د مسلمانانو بیبیانو ته ووایه چې دې مکمله پرده کوي. په موافقات عمر کې دا راغلي وو. الله پاک وی پیغمبر علیه السلام منګ ردی نه مخکې محل زمانه هلاک کړو. د نوح علیه السلام خبره مې ته کوله چې د نوح علیه السلام نه والي تر عادیانو سمودیانو پورې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی نوح علیه السلام هم جلالي طبیعت والا سړی و، یو خدای پاکه بیخه بنیاد یې وباسي. او عمر رضی الله تعالی عنه ورته وی حضور ماله د خپل رشته دار راکړه، د نورو له خپل ورکړه او بس سرونه ترې نه لرې کا. الله پاک وی بصائر للناس دا کتاب چې ما را لېږلی و موسی علیه السلام ته
دا ښکارا بصائر چې کوم دی دا د بصیرت جمع ده د سوچ او د فکر نه ډک یو کتابو بصائر للناس په دې کې نصیحتو دپاره د خلکو وهدن هدایتو ورحمتا او مهرباني وه لعلهم یتذکرون ښایي چې دا خلک دی نه نصیحت والي د حضور دکه شانتې دا قرآن چې دی دا هم د دې خلکو دپاره یو ښکارا د نصیحت کتاب دی چې دا خلک پکې سوچ او فکر وکړي او د آخرت زندگی ځان له ښایسته کړي سبا مازدیګر به انشاءالله زما ترې شرطه خیال دی نو ما سره پکې لږ امداد کوئ انشاءالله سبا مازدیګر انشاءالله ضرور وي پکې بسم الله الرحمن الرحیم سوال مینت به وکړو نو دوره زور خو پې نه چلېږي خو ستا دپاره به ورته څه ووایو بسم الله الرحمن الرحیم واستكبر هو وجنوده في الارض تکبر کو فرعون او لښکرو د هغه په مخ د ځمکه بغیر الحق په ناحقه وظنوا او دا یقینو انهم الینا لا یرجعون چې دوی به الله ته مخامخ نشي په ورځې د قیامت فاخذناه وجنوده پس ګیر کړل منګه فرعونیان او لښکرې د هغه فنبذناهم ډوبم کړل فی الیم په دریاب کې فانظر وګوره کیف کان عاقبة الظالمین چې څنګه شو انجام د ظالمانو وجعلناهم ګرځول فرعونیان ائمة مشران يدعون الى النار چې دوزخ ته بلنه کوي و یوم القیامت لا ینصرون او پر ورځ د قیامت بردي مددونه کړي شي واتبعناهم اولېږله منګه په دې پسې په هذه الدنیا لعنه په دې دنیا کې هم بدګویي لعنت و یوم القیامت او پر ورځ د قیامت باندې هم من المقبوحین دي به بد شکلې د عذاب په وجه ولقد آتینا پتایک سره ورکړیو مونږه موسی الکتاب موسی علیہ السلام ته کتاب چې تورات و من بعد پس د هغې نه ما اهلکنا القرون چې مونږه هلاک کړیو ډېر اهل زمانه اولا مخکنی بصائر للناس دپاره د نصیحت ته خلکو وهدن او هدایتو په دې کتاب کې ورحمتا مهرباني وه لعلهم یتذکرون کیدای شي خلک ته نصیحت والی